ما له څه کسان غلي دي وایي په زړونو یخې وینې پرتې دي څه به څه وایې ګاډۍ لرم بنګله لرم پیسې لرم هر څه لرم بیا هم پریشان زه چې په بیکګراونډ کې ولاړ شم پخوا دا رقم نه وم اوس دا رقم سره هر چې وپوښتم کریمه زه چې وپوښتم حاله دې چې پیسې پیدا کړي څه پکې کرتا کیسو څه لږ ځان کې څه وویل د ده څه به غم پاته شوی د څه به دوستان پاته شوي د څه به رشته داران پاته شوي په اختر کې به د چا پوښتنه نه وي راغلې خاله ماما تورېله به نه وي راغلې چونکې خوراک خو انسانان دي نو د هغه خوراک پرېږدي د انسانان ده دلته ګاډۍ هم شته بنګله هم شته لیکن د دې ځای خوراک هم انسانان دي غم شادي د خلکو سره شرکت کوو ناسته ولاړه کول دوې خولې خبرې کوم هغه نشته نو دی پریشانه دی نو زه خالي دا ورته وایم چې بھائی د چا غم له ځه د چا شادي له ځه دا ستا محله ده ستا په کور تر مخ باندې واده دی ستا په کور مخکې نن غم دی ورته د پاتالو څه 5 منټه ګنټه قدر پاتاو سره کښېنه په کور کې ورور یو کوچنی پیدا شوی دی مبارکۍ له ورس کوز دی مبارکۍ له ورس واده دی کار ژوند سره وکړه بل په کور کې غم دی هغه سره وکړه په دا کلي کې سپین ږیری ولاړ دی په ګلۍ کې ښه سلام دعا ورته واچوي دوې خولې خبرې ورسره وکړه که ته په معاشره کې ډایلاګ ته وده ورکوې که ته ځان ته سکون ورکوې ته به د خلکو په معاشره کې په دې معاشره کې به د چا غم نه ځې شادي له به ځې یو چا سره به دوې خولې خبرې کوې په محله کې به ښه سلام دعا کوې بیا انسانان پر مخ تګ کوی سو د نبي ژوند هم دغه رقم نبي علیه السلام پاته هم کوله ادرې لم کړي په بازار کې هم کښېناستې په مسجد کې هم ناستو خلک به د باره ورالو یمنه څه به ورالو د عراق څه به ورالو هغو سره ناسته ولاړ هم کوله وخت نه وي چې وراتلو هغو ډیلیګیشن سره به ناسته وناسته هم کوله هر مازدیګر به د یولس کور ولا به ګرد له بورتلی شپې به مو سره کوله مېلمه له به ورتلی غم له به ورتلی درېیم که څلورم کار به موږ دا کوو چې موږ په دې محله کې په کلي کې دوستان دغه غم شادي له به ځو دا ډایلاګ بیا دا څلورمه لار ده چې موږ ډایلاګ ته وده ورکوی سو